دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او داغې جواب کې یو دوست پوښتنه کړې ده نظر چې مونږ تاسو پښتو کې هغې ته یا منښته وایو منښته دا منښته چې کوم سیزي خیراتي یا دیګ وي یا مثال کې طور په یو ځناوري هغه ذبح کا یا چرګ وغیرہ هغه ذبح کا یا نور داسې د خوراک شي سوال یې دا کړی دی چې آیا دا منښتې والا چې دا نظر په عربی کې په شریعت کې ورته نظر وایي پښتو کې ورته منښته وایي د دې منښتې خوراک په خپله باندې انسان یا په بچو باندې یا په خویندو وروڼو باندې یا په پلار مور باندې یا په کور خلکو باندې آیا په خپله باندې د نظر منښتې خوراک کولی شي که نشي کولی نو دا یاد لره نظر چې کوم دی کله انسان اومني نظر به ته منې د الله په نوم باندې چونکې نظر د عبادت دی او د دې پوره کول واجب دی دا به ته د الله جل جلاله په نوم باندې منې منښته چې کلم کوي دا غیر الله په نوم باندې به نه کوي دا زیارت په نوم باندې یا مزار په نوم باندې یا ولی په نوم باندې یا ژوندی دی یا مړ دی یا صحابي په نوم باندې ته چې هر یو سیزم ذبح کې د الله په نوم به ذبح کې یا یو سیز منښته کې کړې د الله په نوم باندې به کړې ځکه نظر عبادت دی عبادت لایق صرف اور صرف الله جل جلاله دی یو خدا خبره تاسو په ذهن کې سره واچوئ چې مونږ تاسو نه اکثر نیت هم ټیک دا نه وي خو ما ورته نه خطایي وشي چېرته د یو بابا یو ولی په نوم باندې ما ورته یو شی ومنو د الله په نوم به منې الله د پاره به منې د الله په نوم باندې به ذبح کې ها ثواب یا هغه صاحب ته بخلی شي دا شریعت یو ولی ته ثواب بخې پلار مور ته ثواب بخې نبی صحابي ته ثواب بخې هیڅ خبره پکې نشته ایساله ثواب دی بالکل جایز دی خو منښته دا به د الله په نوم باندې کړي بیا چې کله انسان کوم یو څه یو دیګ ومني یو ځناور منښته وکړه چې څه شی وي د خوراک هغه نو دا کوم یو انسان چې نظر منلی دی منښتې کړې ده دا سړی په خپله باندې هم نشي خوړی او د دغې سړي اصول او فروع اصول نه مراد یې پلار مور نیا نیکه داسې بره او فروع نه مراد یې چې دی بچي دي خپل بچي دي یعنی زوی لور نوسای نوسي دا یې نشي خوړی اطراف یې خوړی شي خویندې وروڼه یا په داسې مثال کې طور په کلي کې نور داسې غربا دي په هغوی باندې دا خوراک کړی شي نو په خپله باندې هم دا خوراک دا منښتې والا چې کوم نظر کوم یو څیز یې منلی دی د دې خوراک په خپله هم نشي کړی په پلار مور یا نیکه باندې هم دا خوراک نشي کړی په خپلو بچو باندې هم دا خوراک نشي کړی بالکل دا به نه کوي دا به په کور کلي کې غربا فقرا مساکین په هغوی باندې به خوري خپله باندې به نه خوري که مثال کې طور په خپله باندې خوراک وکړه د دغه خوراک چې څومره پیسو مطابق دی څومره قیمت یې دی هغه قیمت به راوخلي او بیا به الله جل جلاله د رضا دپاره یو فقیر له ورکه دی په خپله باندې خوراک نشي کولی